علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نننی ویډیو بیا زمونږه د هر قسم حاجت لپاره ده. یقینا درته ډیر بهترین عمل دی دا چې څوک مو کې الله جل شانه به د هغه شرعي حاجت لازمی پوره کوي په هفته کې دنه پوره کوي. ډیر ملګری مونږ تکالو کې رقاره شپ زما حاجت ته خو پوره کیږي نه. یقینا درته چې په ګارانټي سره به الله جل شانه ستا دغه حاجت دغه ضرورت دا په هفته کې دنه پوره کوي. عمل څه دی؟ هغه ډیر آسان دی. خدای نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپل منځونو پابندي کوي، په ټیم سره منځ کوي. او دویم نمبر خبره دا د راځمه خبرې اوږدو منه ډېرې، ولې چې بعضې کسان بیا میسج کال کې اکثریت داسې په کمنټس کې ولیکي وایي قاري صاحب تاسو دا خبرې ډېرې اوږدې کوي. نو خبرې اوږدو منه خو راځمه مین خبرې لا چې د هر قسم حاجت لپاره په هفته کې دنه به الله جل شانه ستا حاجت او ستا ضرورت پوره کوي. عمل څه دی؟ هغه ډېر آسان دی. د جمعې د ورځې نه به دا عمل شروع کې. د جمعې د ورځې نه عمل څه دی؟ د جمعې په ورځ به د سحر د مونځ نه بعد یا هو یا الله یا هو یا الله دا به 100 مرتبه وي د جمعې په ورځ. دغه شان بیا د هفته په ورځ به یا رحمانو یا رحیمو دا به د سحر د مونځ نه بعد 100 مرتبه وي. صحیح شو؟ د هغې نه بعد بیا به د اتوار په ورځ یا واحد یا احد یا صمد دا به 100 مرتبه وي. دا به دغه شان د اتوار په ورځ د سحر د مونځ نه بعد وي. د دې نه بعد بیا د فیر په ورځ باندې به یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام دا به 100 مرتبه وي. او دا به د پیر په ورځ د سحر د مونځ نه بعد وي. دې سره به بیا د منګل په ورځ باندې یعنی د نخې په ورځ باندې به بیا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم دا بم 100 مرتبه وي. دا بم د سحر د مونځ نه بعد وي. د دین بعد بیا د بت په ورځ به یا حنانو یا منانو یا خنانو یا منانو دا بم چې کوم دی د بت په ورځ د سحر د مونځ نه بعد وي. دغه شان بیا د جمعرات په ورځ به یا مالک الملک یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام دا بم د سحر د مونځ نه بعد وي. او دا دې هفته کې ان شاء الله چې په دې هفته کې دنه به الله جل شانه ستا هر قسم حاجت هر قسم ضرورت چې دی وي هغه به الله جل شانه پوره کوي. خو په شرط د دې ګوره چې مونځ ور سره په ټیم کې مونځ په 15 وخته په پابندۍ سره کې ان شاء الله چې په هفته کې دنه بستا هر قسم حاجت دی وي هغه به الله جل شانه پوره کوي. دا عمل ډیر بهترین دی، لازمي یو پیرو کوي بیا به تاسو ته اندازه وشي.